بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې ډیره د خوشاله خبره ده او د خوشاله خبره زکه ده چې دا کوم تاسو د ماشومه په سکرین باندې ښکاری دلته کې نو تاسو رومبي چې کمنو په دې بره تصویر کې دا ماشوم وینئ چې دی باندې بالکل ټول سترغلی پرسیدلی دا ټوله پرسیدلی دا د دې د ګردو مسله وا او دا د سواد نه راغلی دی. الحمدلله دلته کې دم لراوسي د الله ورته شفا ورکړي دا او دا امیر صاحب د دې هغه ویډیو تاسو مخکې کتلې و چې د شوګر مریضانو د دې کورواله د شوګر مریضانو الحمدلله هغې ته الله شفا ورکړې ده. نن دا ماشوم راوستې ده د 2-3 پیرې 100 پیرې دم راوستې ده. دا به درته دې په خپله تفصیلا خبره وکړي چې د دې د شوګره مسله او د دې ماشومې دا مسله څومره وه او څومره فرق یې الله کړی دی دا به درته دې په خپله باندې ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حضرت نواب دی. زه د سوات مټې اوسېدونکی یم. زما کور والا شوګر و او 400 نمبر وا همیشه چلیدو 450 یو بیرو کې 530 تم رسیدلی دا بېهوشه شوه. نو په هغه حالت کې موږ چې کله ډاکټران یوړل نو هغو ورته انسولین شروع کړو. انسولینو کې بیا لاولې 15 یونټ او 25 یونټ ورکول بیا 30 شو. اخر کې شوګر دومره تیز شو چې 40 یونټ ته ماښام او 40 یونټ ته سحر ورسېده. بیا هغه وویل چې یاره اوس دغه مسله ده لکه دا کوم انسولین چې ستنې دم بدلې کړلې جدا کپ نه واله بلکې د هغې سره څه شي باندې راتله. الحمدلله موږ دا دوی دا ویډیو په دغه باندې وکته په فیسبوک باندې بیا هغه پته پکې وه. نو موږ راوځو پیر صاحب خواله نو دوی را دم وکړو او د دم نه علاوه دغه د شوګر دا بوتلې چې کومې دي دا چې په هغه بیا موږ دوه یوړې په 600 روپۍ باندې. نو سهار ماښام دود بستاره په نهاره موږ استعمال کړې چې 10 ورځې موږ استعمال کړې چې موږ ټسټ وکړو الحمدلله شوګر 200 اوس پرون چې موږ ټسټ وکړو نو 200 وړاندې شوی دی او تقریبا 2 پیره رالو مخکې دا درېیم ځل دی او دوی تقریبا 15 بوتل استعمال کړل او ان شاء الله نن به خډې راوړو. او گاوند کې هلته یو کس و هغه راته ویل چې زما کور والا باندې شوګر دی او ډېر زیات دی هغه ته مې انسولین شروع دي. ما بیا داسې کار کړو انسولین مې نن نه بند کړو زه د یو څیز در کومه چا نه مې راوړلی. نو پرون د هغه وایي چې د 400 نه د هغه شوګر پرون چې ټسټ هغه وکړو نو په مړه باندې د هغه ټسټ یو 150 ماشاءالله. نو الحمدلله زما دا لور چې ده دا موږ 3 ځله راوسته او دی زموږ د سوات نواز شریف چې کوم هسپتال دی کډني د ګردو د هغې نه موږ علاج کوو. د دې یو بیماري ده هغه په انګلیش کې نیفراټیک سنډروم وایي چې د دې د ګردو نه غوړوالی وځي کوم چې پروټین دي دا پروټین چې د وځي په تشو امتیازو کې او کوم چې غوړوالی دی هغه د وځي په تشو امتیازو کې او کوم چې جراثیم دي هغه وینې ته ځي نو دا بیا وپړسېږي. د تصویر تاسو کتی شئ چې تصویر د دې ډېر زیات دومره وپړسېږي بیا زموږ کور کې لکه زموږ لاس پې نه رسېږي چې لکه ستن کوه ډریپ کوه هسپتال ته او ایمرجنسي ته خو د الله له طرفه نو الحمدلله موږ چې پیر صاحب له راوستې ده نو صرف دم یې وله کړلی او دې څه دوی مو هند استعمال کړی صرف دم یې کړلی او الحمدلله زموږ نه د روپو ډیمانډ د ده کړلی نه د خدمتګارانو کړلی چې یاره موږ له روپۍ موږ د خپل لاس 400 کلي 500 کلي ورکړلي کنه دې کې څه د لارې خرچه شوه ده او الحمدلله زه هسپتال کې او هسپتال کې پرون موږ ټسټونه د دې وکړو نو د دې ټول ټسټونه الحمدلله بالکل صحیح راغله او ډاکټر صاحب ماته ویل چې یاره مبارک شه ټسټونه بالکل سیټ دي او الله به ټیک کړله. نو ما ته دا قسم نه کړل چې پیسې نه بولوي اسه خو ما ډاکټر تاسو وګورئ هغه وایي چې یاره د دې دا ټسټونه الحمدلله ښه صفا دي او ماله مبارکي هم راکړه. نو زه دا ټول پاکستان خلکو ته اپیل کوم او چې پیر صاحب یو ښه سړی دی او یو تقوادار کس دی نو تاسو داسې کارو کې د خلکو په خبرو کې د میډیا والا په خبرو کې مه راځئ. لاول راشئ په خپله وګورئ خپل پاکستان دی ویزه کول نشته پاسپورټ جوړول نشته راشئ وګورئ په خپلو سترګو باندې ماحول وینئ په خپلو سترګو باندې وګورئ چې آیا څه دي او څه نه دي. نو د میډیا والا په خبرو په یو خبر رښتیا شپږ پسې دروغ کوي هغه خبرې ټولې پرېږدوئ راشئ الحمدلله چې څه قسم مسالې زموږ خو دغه 2 مسالې الحمدلله الله پاک ټیک کړې او انشاءالله څومره زموږ یاران دوستان دي او ملګري دي هغو ته هم دا وایو چې انشاءالله راشي نو الله په مریضان دلته ټیک کړي الله په شفا ورکوي شفا الله تعالی ورکوي انشاءالله دا زموږ ټول پاکستان ته عرض و دغه چې الله پاک تاسو څومره راشئ او خپل علاج د پیر صاحب د دم په ذریعه باندې وکړو ماشاءالله. موږ ډېر وخت په دې ویډیو کې خلک وایي چې یاره دا د پیر صاحب د خپل کسان دي لا اله الا الله محمد رسول الله که دا پیر صاحب ما مخکې د دې نه لیدلی چې په ویډیو کې مې ولید او د هغې ویډیو په وجه باندې زه په دې پته اډرس باندې دلته رالم او الحمدلله زموږ کار به الله تعالی کړلی الله په طرف شفا راکړله. نو د خلکو په خبرو کې زما ورونو دوستانو او پاکستانو د خلکو په خبرو کې مه راځئ لا والله چې دلته کې په خپلو سترګو باندې سیسټم وګورئ د هغې نه اوس فیصله په خپله کوئ. مرګ نه علاوه د هر قسمه بیمارۍ دپاره چاته د مرګ نه علاوه څومره لاعلاج مرضونه وي د هغې علاج د الله په کلام کې دی د الله د کلام په آیتونو کې دی ځکه د الله په کلام کې شفا ده الحمدلله. دلته کې د لاعلاج مرضونو ته الله شفا ورکړې ده. دلته کې تاسو مردان ته راتلی شئ بغداد پول کس کورونه محله مسلم آباد مردان
او زموږ چې کم د کانټیکټ نمبر دی 0349 55 92 760 0318 999 81 49.